السلام علیکم. سید رفیع الله خان د ورلد وایډ سټډي اډوایزر نه نن موږ د خپل سواد سټوډنټ لپاره ګولډن اپورچونټی راوړې ده. هغه اپورچونټی جورجیا ده. زموږ د سواد سټوډنټ د یورپ د تلو خواهشمند دي، خو هغه د څه مشکلات په وجه هغه پاتې کیږي، د هغوی هغه خواهش نه پوره کیږي. نن موږ داسې اپورچونټی راوړې ده چې په هغې کې نه د انګلش ټیسټ، نه بینک سټیټمنټ او د کم نه کم فیسز کې تاسو شي بهر د تلو د سټډي شوق پوره کولی شي. موږ سرویسز چې دي هغه صرف د پاکستان نه پورې نه دي، هلته به هم تاسو ته د ټي آر سی ټول ډاکومنټیشن، تاسو د ایرپورټ پیک اپ او اکاموډیشن وغیرہ بندوبست به هم موږ تاسو ته کوو. بله د فایدې خبره په جورجیا کې دا ده چې څنګه د نورو ملکونو په نسبت تاسو لکه د فرست سیمسټر سره پارت ټایم جاب نشئ کولی، خو جورجیا کې په دې باندې پابندي نشته دی. تاسو هلته پارت ټایم جاب د سټارټ نه پیله ورځ نه تاسو سټارټ کولی شئ. د جورجیا یو افورډیبل کنټري ده، په هغې کې جاب اپورچونټیز پکې ډېر زیات دي. دې نه علاوه تاسو چې کله که لیګل سټیټس باندې یې نو تاسو په یورپ کې اني کنټري تاسو ویزټ اپلائی کوئ، ایزیلی به تاسو ته هغه ویزه درکوي. بل د جورجیا ایکسیپټنس چې دی هغه 100% د هغې ویزه ریشو ده، ریجکشن پکې نشته دی. ګیپ حوالې سره جورجیا کرایټیریا چې ده هغه هم ډېره سموت ده، مطلب ګیپس ایشوز پکې دومره نشته دی. یورپ د تلو خواهشمند سټوډنټ چې دی هغه ضرور زموږ سره رابطه وکړي د ورلد وایډ سټډي اډوایزر سره، او خپل د یورپ خواهش زر ته زره هغه پوره کړي. سپتمبر انټیک له خپل ایډمیشن وکړي. زمونږ نمبر که تاسو معلومات کول غواړئ نو زمونږ نمبر به په سکرین باندې تاسو شو کیږي. اني ټایم څه ټایم تاسو څه ډیټیلز غواړئ، اني ټایم تاسو میسج کال کولی شئ. او په خپله کم سټوډنټان خپل ملګري کم انټرسټډ دي د یورپ د تلو ته، هغوی سره شیر کړئ او ضرور زمونږ دفتر وزټ وکړئ.